تابعینو کې یو تابعی دی ابو مسلم خولانی رحمه الله چې د نوم عبدالله بن صوب رحمه الله و. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د امت هغه صحابي دی، هغه تابعی دی چې الله رب العزت د دې دپاره اور ګل ګلزار کړی و. لکه څنګه چې الله رب العزت د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دپاره اور ګل ګلزار کړی و، دقه شان الله رب العزت د دې تابعی دپاره اور ګل ګلزار کړی و. او هغه واقعه داسې وه چې دی په یمن کې اوسېدلو. په یمن کې یو کس اسود عنسي نوم د هغې د ختم نبوت دعوه وکړله. چونکې ابو مسلم خولاني رحمه الله نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی و، د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق خبرې اورېدلې وې، په هغې باندې ایمان راوړی و. خو د بدقسمتۍ نه د نبی علیه الصلاة والسلام سره د ملاقات کولو شرف دا دته نه و حاصل شوی. بهرحال دی په یمن کې پاتې کېدلو. په یمن کې یو کس اسود عنسي د په دروغو باندې دعوه وکړه د نبوت او ده به دغه شان خلک راوستلو، هغه به مجبورولو، په خلکو ته به ویل چې په ما باندې ایمان راوړه. نو دو ابو مسلم خولاني رحمه الله ده ته پیغام ولېږو او هغه راوغوښته او هغه ته وویل چې شابه په ما باندې ایمان راوړه. نو ابو مسلم خولاني رحمه الله هغه ډایرکټ انکار وکړو، چورلټ انکار یې وکړو چې زما ایمان دا په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. تو خو یو دروغجن سړی بله ورځ راووتلی د ختم نبوت دعوه دې وکړله. بهرحال ابو مسلم خولاني رحمه الله د هغې نه انکار وکړو چې زه په تا باندې ایمان نه راوړم. نو اسود عنسي د داسې چل وکړو چې خلکو ته ویل چې لاړ شي خشاک راجمع کوي او ډېر زیات خشاک یې راجمع کړل او اور یې ولګو. کله چې د اور ولګو اور تیز شو نو دو ابو مسلم خولاني رحمه الله اور ته ورګزار کو. په اور کې هغه چې څنګه اور ته ور وغورځولو نو چونکې دی د نبي علیه الصلاة والسلام سچا امتي دی او د نبي علیه الصلاة والسلام ریښتونی خادم دی او د نبي علیه الصلاة والسلام ریښتونی محبت کوونکی دی چې د ده محبت د نبي علیه الصلاة والسلام سره دا ریښتونی دی. یو خو زموږ او ستاسو محبت دی، دې ته محبت نه وایي چې زما د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه ده خو د نبی علیه الصلاة والسلام سنت سره زما مینه نه ده، نه دې ته محبت نه وایي. دا حق او سچ محبت و چې د نبی علیه الصلاة والسلام په محبت کې دو اور ته ورغورځېدل چې دا تسلیم کړلو. بهرحال دی چې کله اور ته ور وغورځولو نو الله رب العزت په ده باندې اور بالکل سالم کو او اور کې دی ناس و اور ده ته څه نه ویلو. لکه څنګه چې الله رب العزت په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې اور ګل ګلزار کړی و. چې کله اور ختم شو او ابو مسلم خولاني رحمه الله د اور نه صحیح سالم راووتو نو اسود عنسي د ده چې څونه دعویدار و هغوی باندې رفرفې ولګېدو او ډېر زیات ویرېدلو. بیا هغوی مشوره وکړله چې څه چل کوو، ځکه که را سړی په یمن کې پاتې شو نور نقصان دی. ځکه خلکو خو وکتل چې دی په اور کې ورګزار کو او اور دی ونه سوځو نو د خامخه په دې انسان کې څه کمالات شته. نو هغوی دا مشوره وکړه چې دلته خو پاتې کېدی نه شي په یمن کې، ځکه خلک به بې زموږ نه واړئ او داسې کوو چې دی به جلاوطن کو وبې شړو. نو هغوی په دې باندې مشوره وکړله. بهرحال دی وشړو، ده ته ویل چې یمن پرېږده ځه. دی د یمن نه را روان شو او مدینې منورې ته راغی. د ده په خیال کې دا و چې زه به د دواړو سردار جهان و سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکم. خو بدقسمتي دا وه چې کله مدینې منورې ته راورسېدو نو تپوس یې وکړو، چا ورته وویل چې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی دی. دی مسجد نبوي ته راغی، ډېر زیات خفه و. مسجد نبوي مخې ته ده اوښه کېنول او د هغې نه راکوشو او چې کله مسجد نبوي ته داخل شو نو یو ستنه وه د هغې شاته دی ودرېد او نوافل شروع کړلو. چې کله د نوافل شروع کړو دغه ټیم کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ناست و، چونکې دی اجنبي و مسافر چې څوک سفر وکړي د هغې خو پته لګي. عمر رضی الله تعالی عنه دی تپوس وکړو چې اجنبي د کوم ځای نه رالې؟ ده ورته وویل چې جي د یمن نه رالم. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې په یمن کې زموږ یو مسلمان رورو کوم چې اسود عنسي اور ته ګزارلی و د هغې څه چل وشو مخکې چې هغې سره د اسود عنسي څه وکړلو دغه اور نه پسو، ځکه چې دغه خبره چې کوم هغه اور ته ورګزار کو اور الله رب العزت په هغې باندې صحیح سالم کو. دغه خبره په پوره عربو کې مشهوره شوله او هر یو کس به دا خواهش کولو چې موږ به د دې ابو مسلم خولاني رحمه الله سره څنګه ملاقات وکړو.
نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل چې زمونږ هغه ورور چې کوم اسود عنسي ورته ګزارلی او د هغې نه پس بیا څه چل وشو د هغې نو هغه ورته وویل چې صاحب هغه خو بیا اسود عنسي هغه جلاوطن کو ویشړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله ده ته وکتل چې د ده هغه روښاني مخ او هغه ټول اثرات یې پکې وکتل نو بیا یې ورته وویل چې وروره زه تا ته د الله تعالی قسم در کومه چې رښتیا به راته وایې چې هغه اسود عنسي اور ته ګزارلی و ابو مسلم خولاني رحمه الله چېرته ته خو هغه نه یي نو دی اول خاموش شو او بیا ورته وویل چې صاحب هغه زه یمه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا واورېدل نو ډېر زیات خوشحاله شو د ده تندی ښکل کو چې ښه هغه کس و چې د پیغمبر علیه صلات وسلام حقیقي محبت و او هغه چې د نبی علیه صلات وسلام حقیقي عاشق رسول و هغه ته نو عمر رضی الله تعالی عنه د په تندي باندې ښکل کو سوچ کوئ چې جلیل القدر صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه غوندې هستي دا یو کس په تندي باندې ښکل کي نو دغه کس په څونه برکات وي بهرحال عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله سرو او د سره ملاقات وکړو چونکې دغه وخت خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه راوستو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر کو چې کله حاضر کو نو عمر رضی الله تعالی عنه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناسو او دغه ابو مسلم خولاني رحمه الله راغی او د دوانو صحابه کرامو د شیخینو په منځ کې کېناستو او عمر رضی الله تعالی عنه دا وفرمایل چې یا الله ستا ډېر زیات شکر دی چې تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې عاشق رسول سره میلاو کړم د چا دپاره چې الله رب العزت اور ګل ګلزار کړلو بهرحال دا هغه تابعي او هغه کس چې د نبی علیه صلات وسلام په محبت کې د اور ته دانګلي خو الله رب العزت د ده دپاره اور دا ګل ګلزار کړی و نو د خبرې مقصد دا دی چې عقیده ختم نبوت دا ډیره زیاته مسلمه عقیده ده دا ډیره زیاته مشهوره عقیده ده خو افسوس په هغه مسلمانانو باندې چې هغې ته د عقیده ختم نبوت د اهمیت او عقیده ختم نبوت د دې پته نشته چې دا څه ته وایي نو الله رب العزت دې موږ او تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحیح محبت نصیب کی او الله رب العزت دې موږ او تاسو د عقیده ختم نبوت په باره کې صحیح سمجھ او پوهه راکړي او الله رب العزت دې موږ له صحیح د دې عقیدې پوهه او د نبی علیه صلات وسلام سره د صحیح د محبت کولو توفیق راکړي چې موږ حقیقي عاشقان جوړ شو دا نو چې په نوم باندې زه عاشق یم او کارونه هغه قوم چې ټول د سنت خلاف وي نو په نوم باندې عاشق ځان ته نه وایو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دا بخپلو د نبی علیه صلات وسلام سنت دا بخپلو بهرحال الله رب العزت دې موږ او تاسو له په صحیح معنو سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت کولو او د نبی علیه صلات وسلام د صحابه سره محبت کولو او د نبی علیه صلات وسلام د دین سره د محبت کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین